د خیبر پختونخوا عوامو ته چې کم د روژې 10,000 روپۍ میلاویږي نو د دې لپاره به تاسو رجسټریشن څنګه کوئ او د دې لپاره کم نمبر لیکل پکار دي چې په هغه نمبر دا روپۍ تاسو ته میلاوي شي. ځکه زیاتره کسان چې دا تپوس کوي چې دا موږ ته په کم نمبر میلاویږي. ځکه د دې نه مخکې موږ په یو ویډیو کولو چې تاسو به ایزی پیسه اکاؤنٹ د دې لپاره لازم جوړوئ. نو ځینې کسانو چې د په رجسټریشن کې یو نمبر ورکړی دی او په ایزی پیسه کې چې دی بل نمبر ورکړی دی نو داسې دا روپۍ چې دی دا تاسو ته نشي میلاویدلی. که دغه غلطي چا کړي نو بیا به دغه روپۍ چې دی دا به ستاسو اکاؤنٹ نه راځي. نو کله چې تاسو د دې لپاره رجسټریشن کوئ د دې رجسټریشن خو آسان دی چې تاسو به د خپل کلي کم کونسلر چې دی هغه به خپل شناختی کارت ویسئ او موبایل نمبر چې دی دا پولې کوئ. دغه د دې رجسټریشن دی. نو کوم موبایل نمبر چې تاسو لیکلی چې دا نمبر ستاسو خپل په کم شناختی کارت باندې چې دا نمبر راوتلی چې دا ستاسو خپل نمبر وي په دغه نمبر باندې چې دی تاسو به ځان له ایزي پیسه اکاؤنٹ جوړوئ. که بل نمبر یې جوړ کړو نو بیا به ستاسو نمبر ته چې دی دا روپۍ به نه راځي. نو کوم نمبر چې تاسو په هغې کې ورکړئ په هغه نمبر به ځان له ایزي پیسه اکاؤنٹ جوړ کړئ. چې ایزي پیسه اکاؤنٹ یې جوړ کړو نو بیا به ستاسو دغه نمبر ته چې دی دا روپۍ به راځي. که تاسو پکې بل نمبر ورکړئ نو اوس لاړ شئ هغه نمبر چې دی دا چینج کړئ یا بل شناختی کارت ورکړئ چې ستاسو دوباره رجسټریشن وشي. که دغه شانتې تاسو ورکړي نو بیا به دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي. ځکه ستاسو په هغه نمبر باندې به ایزي پیسه اکاؤنٹ دی نو بیا دغه روپۍ چې دي دا نشي راتلی. نو کم نمبر چې په رجسټریشن کې ورکړئ نو په هغه نمبر باندې ځان له ایزي پیسه اکاؤنٹ جوړ کړئ نو دا روپۍ به تاسو ته په ایزي پیسه اکاؤنٹ باندې چې دی دا به راځي او دغه 10,000 روپۍ چې دي تاسو ښه په اسانۍ سره بیا راایستلی شئ.